الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مریم او هر کله چې موږ مثال بیان کو د بیبي مریم مثلا داسې اذا قومک منهم یصدون ستا قوم په هغې پورې وخندل وقالو او ویل آلهتنا خیر ام هو زمونږ خدایان غوره دي که عیسی علیه السلام غوره دی ما ضربوا لك الا جدلا دا مثال د دې دپاره وګرځې د سبب د بحث بل هم قوم خصمون بلکې دا یو قوم د جګړمار ان هو الا عبد انعمنا علیه عیسی علیه السلام خو یو بندر چې موږ په احسان کړی دی وجعلناه مثلا لبني اسرائیل او یو مثال مو جوړ کړی دی د بني اسرائیلو دپاره ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة فی الارض یخلقون او کچری منګه غوښتې موږ به ګرځولې وې فرشتې په مخ د ځمکه یخلفون چې اوسېدې به وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون او بشک موږ سره د علم د قیامت شک پکې مه کوه زموږ تابعدار شه هذا صراط مستقیم دا نیغه لاره ده ولا يصدنكم الشيطان اي خلق تاسو دیوانړی شیطان انه لكم عدو مبین دا شیطان ستاسو د پاره ښکاره دشمن دی ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چې عیسی علیه السلام راغی په ښکاره ثبوتونو سره قال وویل قوم دا قد جئتکم بالحکمت په تحقیق سره تا راوړې د موږ ته پویا ولأبین لکم بعد الذي تختلفون فيه موږ ورته ووی اوس به واضح شي تاسو ته بعضې هغه مسایل چې ستاسو په هغې کې اختلاف و فاتقوا الله واطیعون عیسی علیه السلام ورته ووی زما نه ویریږئ د الله نه ویریږئ او زما تابع شئ ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه بشک الله زمام رب دے ستاسم رب دے دا اللہ عبادتو کے هذا صراط مستقیم دانی غلار دا فاختلف الاحزاب من بینهم دا اغدراتلون پس ڈل مختلف شوی فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم پس حلاکت دے دا پار دا هاغ کسانو چی ظالمان دی چی نا انصاف دی چی نمنی دا عذاب دا رز دردناکنا هل ينظرون الا ساعتا دی اس انتظار نکی خود قیامت ان تأتیهم بغتتن چی ردی پا خیال کی بنا سافرازی وهم لا یشعرون دی بے پتمنی الاخلاء یومئذ بعدهم لبعد عدو دوستان با پدا غرز بازی دا بازی دشمنانی الا المتقین خونه فرزگاران اللہ پاک یو اهم خبر کی مختصرہ مگر دیر زیادہ اهم خبر دادا چې الله پاک وی ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې موږ دې ته د عیسی علیه السلام مثال بیان کو چې دا د الله پاک د قدرت او د الله د طاقت یو نښه ده چې بې پلاره موږ پیدا کړی دی نو اذا قومک منهم یسدون ستا قوم واوړېده په څه طریقه باندې واوړېده ستا قوم چغې ووالي ستا قوم استهزا وکړه دې مکې والا هغه پورې خندنې وکړو او خندنې یې څنګه وقالو وی آلهتنا خیر ام هو زمونږ د خدایان غوره دي که عیسی علیه السلام غوره دی یعنی د عیسی علیه السلام خو الله مثال ورکوي چې عیسی علیه السلام هغه زما د قدرت یوه نښه وه هغه ما بې پلاره پیدا کړی نو د عیسی علیه السلام خو خلکو عبادت کړی دی او الله پاک وی چې ستاسو چې د چا عبادت کړی دی به دوزخ ته غورځوم نو دا خو خبره ده که عیسی علیه السلام دوزخ کې نو زموږ خدایان دی ورسره دوزخ کې پراته د خندني خبره دا وه دی وی عیسی علیه السلام غوره دی که زموږ خدایان زمونږ د بوتان خو ډېر د عیسی علیه السلام نه وروسته دي نو الله وایي چې د چا عبادت شوی دی دوزخ ته به یې غورځوم نو مقصد دا دی د عیسی علیه السلام هم عبادت شوی دی چې هغه موږ د خدای زوی ګڼو یا هغه موږ خدای سره شریک ګڼو یا دریم د دریو نه ګڼو که عیسی علیه السلام دوزخ ته ځي زموږ د خدایان دی په سر کې دوزخ ته لړ شي الله پاک وایي دې څه کوي ما ضربوه لك الا جدلا دا مثال د دې دپاره د جګړې سبب جوړ شو بل هم قوم خصمون بلکې دا یو داسې قوم دی اسې بحثونه کوي په حقیقت نه پوهېږي دی حقیقت نه دی ویلی دا الله پاک چې دغه بیان کړی دی نو په سوره انبیا کې کړی دی او
دلته کې چې کوم بیان راغلی سوره زخرف کې راغلی دی نو سوره انبیاء چې دی هغه په 73 نمبر دی او سوره زخرف چې دی دا په 63 نمبر دی یعنی سوره انبیاء مخکې نازل شوی دی الله هغه د هغه مثال الله مخکې بیان کړی دی او د عیسی علیه السلام بیان وروستو راغلی دی که موږ دا منو چې ځه خیر دی په سوره زخرف کې دا آیات وروستو راغلی دی نو د دې نه مقصد دا دی چې الله پاک وایي هغه څوک چې تاسو یې عبادت کړی دی عیسی علیه السلام خو تاسو ته د عبادت ویلي نه دي عیسی علیه السلام تاسو ته د عبادت ویلي نه دي چې زما عبادت وکړئ او تاسو یې عبادت کړی دی او دغه بوتان چې دي دا خو تاسو ګڼئ د الله سره شریک الله پاک وایي دا یو داسې ناپوهه قوم دی چې د دې دپاره د عیسی علیه السلام مثال په ځای د دې چې د الله د قدرت نښه شي دې ته نه استهزا جوړه کړه دی وایي عیسی علیه السلام موږ نعوذ بالله د خدای زوی ګڼو موږ عبادت کړی دی او الله وایي د چا چې عبادت شوی دی دوزخ ته به یې غورځوم عیسی علیه السلام به هم دوزخ ته ځي نو زموږ خدایان دې هم دوزخ ته لړ شي الله وایي نه ان هو الا عبد انعمنا علیه عیسی علیه السلام خو زموږ یو بنده و چې موږ پې احسان کړو خدای نه دی وجعلناه مثلا لبني اسرائیل او موږ هغه مثال جوړ کړو د بني اسرائیلو دپاره والله یو اهمه خبره دې ځای کې کوي چې دا بیاض القرآن کې چې کوم دی نو بیاض القاضي کې بیاض القاضي چې کوم تفسیر دی په هغې کې بیاض القاضي کې چې کوم دی نو هغې دا تفسیر کوي په امام رازي صاحب چې کوم دی نو په تفسیر کبیر کې د دې تفسیر کوي بیان القرآن کې اشرف علی تانوی صاحب تفسیر کوي او تفسیر څنګه کوي وی ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون که چېرې موږ غوښتې نو موږ به په مخ د ځمکه باندې فرشتې پیدا کړې وي چې هغوی به خلافت کوو اوس فرشتې پیدا کول ناشنا کار نه دی خو دلته د الله مقصد څه دی الله وایي موږ به د انسان نه فرشتې پیدا کړې وي الله وایي د عیسی علیه السلام پیدا کول دومره لویه مسله نه ده چې دوی دا وایي هغه بې پلاره پیدا شوی دی زمونږ دام قدرت دی چې د انسان نه فرشته پیدا کړو چې انسان چې کوم دی نه هغه نور دی هم بشر دی او فرشته صرف نور دی او الله وایي ما ته دا ګرانه نه ده او په دې باندې د ټولو مفسرینو اتفاق دی چې د دې تفسیر دا مقصد دی چې الله پاک وایي دې ته به ناشنا ښکاري چې عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا شوی دی موږ که غواړو نو زمونږ حلقت موږ د انسان نه فرشته هم پیدا کولی شو نو دوی به بیا څه وایي دی به د هغې نه پس بیا د چا عبادت کوي وانه لعلم للساعة موږ سره د قیامت علم دی موږ ته د قیامت پته ده فلا تمترن بها نو ای انسانه ته په قیامت کې د شک نه مه کېږه واتبعون زموږ د حکم تابعداري وکړه هذا صراط مستقیم دا نیغه لاره ده چې ته زموږ حکم ومنې موږ درته څنګه ووایو بایي عیسی علیهم السلام موږ بې پلاره پیدا کړی دی نو ستا دپاره دا ناشنا خبره نه ده ځکه چې د آدم علیه السلام خو اړو د سره مور هم نه وه او نه پلار نو ته په هغې ولې اعتراض نه کوې چې دلته کې په عیسی علیه السلام باندې اعتراض کوې بل ته په دې اعتراض کوې چې عیسی علیه السلام عبادت شوی دی او عیسی علیه السلام که دوزخ ته ځي نو زموږ خدایان دې هم لړ شي نو الله پاک وایي که چېرې موږ غوښتې نو موږ به چې کوم دی نو فرشتې پیدا کړې وي موږ به په مخ د ځمکه فرشتې پیدا کړې وي فرشتې به د انسان نه پیدا شوې وي او دا به یو بل عجیب الحلقت نو تاسو به بیا تاسو خو د فرشتو هم عبادت کړی دی نو تاسو به څه وایي چې د فرشتو مونږ عبادت کړی دی فرشتې دې هم دوزخ ته لړی شي الله پاک وایي ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین بېشکه دا شیطان ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی ولا یصدنکم الشیطان نو تاسو د دې دوکه نه کړي د ده په لاره باندې مه روانېږې ولما جاء عیسی بالبینات هر کله چې راولېږو موږ عیسی علیه السلام په ښکاره ثبوتونو سره چې ښکاره ثبوتونه څه چې خرق العادت کارونه چې مړي ژوندي کولو هغه مرزاده ړانده رغولو هغه برس واله رغولو هغه ناشنا د حکمت کارونه کولو نو قال هغه وی قد جئتکم بالحکمت ای زما قومه ما تاسو ته علم راوړی دی ولأبین لکم بعد الذي تختلفون او بعضې هغه مسلې به راته واضحه کړم چې ستاسو پکې اختلاف دی چې تاسو په معجزه کې او تاسو په جادو کې فرق نشئ کولی خو فاتقوا الله د الله نه ویریږئ د الله یره به ضروري نو ستاسو ورته به کوزیږي واطیعون زما خبره ومنئ او خبره څه ده ان الله هو ربي وربکم بېشکه الله زما هم رب دی او ستاسو رب دی نو فاعبدو د دغه یو الله عبادت وکړئ هذا صراط مستقیم دا نیغه لاره ده نو الله پاک وایي دي چې کله د هغه خرق العادت کارونه ولیدل چې هغه مړي ژوندي کوي هغه مرزاده ړانده رغوي
هغه ناشنا ناشنا کارونه کوي. نو فاختلف الاحزاب من بینهم، دا ډلې په خپلو کې مختلفې شوې او څه چلې وکړو، په درېو ډلو کې تقسیم شو. عیسایان په درېو ډلو کې تقسیم شو. یو هغه یعقوبیه شوه. یعقوبیه هغه ډله وه چې د هغې دا نظریه جوړه شوه چې د عیسی علیه السلام بذات خود خدای دی، خدای اسمان کې د خدای په شکل دی او چې ځمکې ته راکوشي د عیسی علیه السلام په بدن کې حلول وکړي. حلول دې ته وایي راننوځي ورته، نو عیسی علیه السلام ته جوړ شي. په ځای د دې چې دوی د یو الله حلقت منلې وي، نو د دې پکې په عیسی علیه السلام باندې په دې وجه باندې زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې یو انسان هغه دی صرف او صرف دا یو اصول راټینګ کړي د مسلمانۍ دپاره، نه که هغه هر طرف ته ځي د هغه ایمان کامل دی، که هغه بریلي کېږي، که پنجپیري کېږي، که اهل حدیث کېږي، که هغه بل څه شي کېږي، که هغه دیوبندي کېږي، هغه دی په انسان او په الله کې فرق وساتي. یعنې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې او په الله کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق دې دومره نه رسي چې الله سره برابر کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی به ما سره دومره مینه کوي چې ما به د الله برابر کړي. نو دغه خلک ګورې ګمراه دی. زه بنده یم او الله دی، ما به د الله سره نه برابروي. تر څو پورې چې د یو انسان دا عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنده دی او الله اله دی، نو که هغه بریلی دی، که هغه هر څه شی دی، هغه مسلمان دی او د هغه دا عقیده نیغه ده. هغه ته د هیڅ قسم یاري ضرورت نشته چې زما په عقیده کې فرق دی، چې په انسان او په الله کې هغه فرق کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حده پورې او د الله هغه د الله تر حده پورې. دا نه چې دی حاضر ناظر دی او دی لکه د الله په شان په هر څه کې تصرف کوي او ذمواري لي. الله وایي عیسایان په څه کې ګډوډ شو، په دې کې ګډوډ شو چې هغوی عیسی علیه السلام دومره زیات اوچت کو چې یعقوبیې وي په اسمان کې الله دی او چې ځمکې ته راکوشي عیسی دی. دویمه چې کوم دی هغه نستوریه شوه. هغې وي نه دا دوه کسه دي، دا په اسمان کې الله دی او په ځمکه کې عیسی علیه السلام دی. دوی په دوه کسه باندې دا نظام چلی. او درېیمه پکې ملکانیه شوه. هغې وي نه مور یې ورسره شامله ده، ځکه چې د عیسی علیه السلام نعوذ بالله پلار څوک دی، نو دوی په درې کسه نظام چلی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام عقیده کې وښویدو. نو فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، هلاکت دی دپاره د هغه کسانو چې دا قسم ظلم یې وکړو چې الله سره د هغه په اختیار او ذموارۍ کې انسانان او د هغه هلکت شامل کو. د دې دپاره عذاب دی د ورځې دردناکې نه چې قیامت دی. هل ینظرون الا الساعة، بس د دې صرف د قیامت انتظار دی د عذاب دپاره. ان تأتیهم بغتة، چې په دې به ناڅاپه راځي. د قیامت ټیم مقرر دی خو دې یې مني نه، چې دې نه مني یو شي ته نه مني. موږ ته حادثه ځکه وایو چې موږ یې پته منو، حالانکې الله ته مقرر وي. نه الله وایي په دې به ناڅاپه راځي. وهم لا یشعرون، دوی به پې اړو د سره په پته پوه نه شي، اړو په تصور کې به یې قیامت به پې راشي. الاخلاء، نو الله وایي دومره سخته ورځ ده چې الاخلاء دوستان یومئذ په ورځې د قیامت به بعضهم لبعض عدو، بعضې د بعضې دشمنان، یو به ستا د لاسه خراب شم بل به ستا د لاسه خراب شم. الا المتقین، خو په پرهیزګارانو به اثر نه وي. ولې؟ پرهیزګاران صرف د الله مني، د الله حکم مني، د الله د حکم تابع دي. په دې وجه باندې هغوی د دې مصیبتونو او د شیطان د لارو نه خلاص دي. بسم الله الرحمن الرحیم.